د امام ابو حنیفه رحمه الله چې کوم روایات د هغه نه منقول دي او کوم روایات هغه خپل شاګردانو ته بیان کړي او محفوظ یو پنځه لکه روایاتو کې یو پنځه روایات چانشوتا روایات هغه پنځو لکو روایتونو کې یو دا روایت ته امام ترمذی نقل کړي دي امام ابو داود رحمهم الله دوی هم نقل کړي چې نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم او فرمایل چې د مسلمان د اسلام د خوبی یو نشانه دادا او یو نخه دادا چې ترکه ما لا یعنی چې د مسلمان پریخي وی او د پریدي هغه وینا او هغه خبره او هغه کار چې کم کار د مسلمانۍ په حیثیت چواله نو دنا مناسب د سره نوی چې دا کار سړی وکي دیتا وی ترکه ما لا یعنی موجوده زمانہ کې چې موږ او تاسو څومره مسلمانان یو ډېر لږ خلکو نه بغیر زمونږ او تاسو وینا د ورځې خبرې عام اغي چې نه ما صلاحیت وي او نه تا صلاحیت د مسلمان د شان په لحاظ دا خبره تاسو مناسب نه او ما سم نه زمون ډېری خبرې داسي او د مسلمانانو موجوده په کارونو کې زمون ډېر کارونه د جون داسې دي چې نه تاسو مناسب دي چې داسې کار وکړي او نه ما سم مناسب دي چې داسې کار او زمونږ استاسو خو پیغمبر وی ګوره د مسلمانانو د مسلمان د هغه د کمال او د هغه قیمتي کار د مسلمان داده ترکه ما لا یعنی چې هغه شیزونه پریدي چې د مسلمان سره لایق نه هغه خبرې پریدي چې کومې خبرې د مسلمان سره لایق نه نو زمونږ علما وایي چې دنیا کې مسلمان یا عام خلق یو څو کارونه کوي دنیا کې ځینې کار داسې وي چې مسلمان د پاره د دنیا فایده مني دنیا کې درته د جائز کار فایده رسي داسې کار کوونه مسلمان له جائز د چې وی کې تعالی د دنیا فایده منه ده جائز فایده منه د دنیا والا ده کدا سے خبری کې روا ده کدا سے کار کې چې په هغه کار ته وکي خو تا ته یو جایزي د دنیا نفع ملاوي کی کنه نو د څه خبره او د څه کار جائز دی دویم داسې وینا او یا داسې کار کول چې تا ته په آخرت کې نفع رسي دنیا کې عمدت رسي خو آخرت د نفع والا یغه کار او دغه خبره د آخرت د نفع والا ده مسلمان اگر استاد د مسلمانۍ د شان سره دادا چې دا کار او دا خبره ته پرېږدم دا تعالی د آخرت فایده منه ده دریم کار داسي چې یو کار به نه په دنیا کې فایده مني وي مسلمان له او نه په آخرت کې به فایده مني وي مسلمان له کوم خبره چې دی وکړه کم کار چې دی وکړو دی خبرې ته وګوره او دی کار ته دنیا کې درته څه فایده رسي آیا د دنیا د ګټلو فایده ده جائزه نه آیا دا خبره او دا کار د آخرت د ګټلو دی نه داسې کار مسلمانه مه داسې خبره کوه مه داسې کار کوه چې نب کې د دنیا خیر شته مالا او نب کې مالا نه مالا د دنیا جائز خیر شته او نه راله د آخرت خیر شته داسې خبره به نه کوم او نه به دا خبره کې زمونږ او ستاسو موجوده مسلمانان
مونږ له دې وخت کې الله پاک 24 غنټې ټیم شواروس کې راکړي دا یو ډېر لوی غنیمت دی په دې 24 غنټو کې ما او ته الله راضي کوي شو په دې 24 غنټو کې ما او ته ځان له آخرت ګټې شو په دې 24 غنټو کې مونږ رزق الواد لګټې شو دا یو غنیمت دی چې مونږ له خدای راکړی دی ژوند را سره دی ژوند دی لیکن دیو ته چې سړی ټیم واړی چې 24 غنټو کې دومره وخت زما کم ځای کې لګېږي چې زما له فایدهمند دی د جایز دنیا دپاره او یا د آخرت دپاره دا مې څومره ټیم دی او کمې خبرې یا کم کار یا هسې کېناستل فضل چې ما نه د دنیا فایده شته او نه د آخرت په دې کې مې د 24 غنټو کې څومره ټیم لګېږي دا یو نقشه سړی ځان له جوړه کړي او بیا ماسخوتن د خپلې نقشې ته وګوري نن هسې کوم ځای کې مې ناسته کړې وه نن هسې کوم ځای کې هسې ګرځېدلې او هسې ناسته چې نه د دنیا فایده وه او نه د آخرت په دې مې څومره ټیم لګولی دی